کړي او ماښام سړي له هغه روټۍ تیارې، ماښام سړي له هغه سالن تیارې او 10 پارې د قرآن کریم تلاوت کړي او په 3 ورځې قرآن ختم کړي او تا له روټۍ تیارې. دې روټۍ کې به کم برکت وي. دا روټۍ به حافظان نه پیدا کوي، دا روټۍ به عالمان نه پیدا کوي چې د قرآن تلاوت 15 او 20 سپارې روزانه د قرآن تلاوت. دا به زمونږ د کور زنانه وکړو، قرآن تلاس کوي. نارینه و زنانه و تکړه شئ. دا زنانه وي ښه. قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دې مور ولېږو وی ورشه بچیا حفظ وکړه، استاذ له جومات ته ولېږو. کورونو کې به داسې میندې وي. اوس خو دې الله رحم وکړي نو ناظره به علم نه ورځي او چې ورځي نو ډېر په ګرانه به قرآن تلاس کوي. په کمرو کې قرآن نه ښه، په برنډو کې قرآن نشته. د اوساني د کوټې نه قرآن ووته، قرآن نشته نن په کور کې. ځکه یې کې دومره تصویران لګېدلي چې قرآن هلته ځای نشته دی نه. زمونږ د زنانو په کمرو کې نن د قرآن ځای نشته ښه. څوک یو ځای ته وړي، جدا ځای وله جوړ کړی د کمرې نه دا قرآن بار کوي. الله اکبر. ځان سره کمره کې قرآن کېده. نو بختیار قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه مور ولېږه ورشه حفظ وکړه د استاذ نه. نو دی چې راغی استاذ ته کېناست، په اوله ورځ راغی ښه. نو الله په قطب الدین بختیار کاکی نه جوړو چې د دې مور بچی و. نو اوس مور وی مولوي صاحب دعا کوه چې بچی مې غټ عالم شي، زه هم غټ عالم بشي. خو تا چې په غېږ کې کله ورچولې او دله دې پی ورکول نو ستا سر تور و. دی به اوس څنګه غټ عالم کېږي؟ دی د کوم ځای نه زه غټ عالم کړم؟ د اوله مدرسه ستا غېږ و نو تی تربیت نه دی کړی، نو زه یې اوس څنګه لوی عالم کړم؟ تا به ماله سم بچی را لېږلی او ما به سم عالم کړی و. تا به ماله سم را لېږلی او ما به تېنه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه جوړ کړی و. دا داسې نه و جوړ شوي. نو چې راغی نو استاد ورته وی د اولي سپارې نه به حفظ کو. وی وایه الف لام میم. هغه ورته شروع شو، هغه ټوله سپاره ورته په یاد وورو. استاد وی د تخوله پاره یاد ده. وی زه د دویمې نه به شروع وکړو. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم. جو هغه ورته په یاد وورو. وی زه د درېمې نه به شروع وکړو، جو هغه هم په یاد وورول. په اوله ورځ راغلی دی مدرسې ته داخلي له چې 4مه شروع کړه، جو هغه هم په یاد وورول. چې 5مه شروع کړه، جو هغه هم په یاد وورول. 6مه په یاد وروله، 9مه په یاد وروله، 8مه وروله، 9مه په یاد وروله، 10مه په یاد وروله، 11مه په یاد وروله، 12مه په یاد وروله، 14مه په یاد وروله، 14مه په یاد وروله. 14 سپارې قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه په یادو خپل استاذ ته وورول. استاذ ورته وی دا 14 سپارې حفظ دي د چا نه کړی؟ اوله ورځ د مدرسې ته راغلی دی. قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ورته وی دا 14 پارې ما د خپلې مور نه یادې کړي دي. 14 پارې ما د خپلې مور نه یادې کړي. نو دا استاذ ورته وی قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ته وی ته ورشه ښه، ته واپس لاړ شه. وی ولې؟ وی چې د کوم استاذ نه د 14 پارې یادې کړي دي که نه، دا اصول هم د هغه نه یادې که ښه ورشه. تا له استاذ کور کې مور پوره ده چې 14 ته یادولې، نو دا اصوله به تم یادې کړي. نو قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ورته وی حضرت دا به میم کړي وو، خو زما مور ته صرف 14 پارې یادې دي، پاپله ورته یادې نه دي که نه. 14 پارې زما مور ته یادې. وی تا ته څنګه یادې کړي دي؟ ته سبق ته کېنولی وي؟ ته به ناست وې کلاس په لګېده؟ وی نه، زه چې د پوه شوی م د مور په غېږ کې، نو زه به د مور په غېږ کې وم او مور به مې د قرآن تلاوت کو. نو دا 14 خو ورته یادې وي، نو دا به یې شروع کولې، بیا به یې وې لوستې، بس چې ګرځېده به جوم به یې لوستې. دا 14 پارې خو هغې ته یادې وي. نو زه به د مور په غېږ کې وم، هغې به دا 14 پارې په یادو لوستلې. حضرت دا مې د خپلې مور نه په غېږ کې 14 پارې یادې کړي دي. ښه نن زما د مور سره جنگ دی، و مور ستا غېږ مدرسه ده او دا وی غېږ ده. زه وایم دا غېږ نه ده، دا مدرسه ده.
دی غیگ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پاکے 14 سپارے حفظ کڑے دے دای د مور په غیگ کې کړی دی او هم دا غیگ مدرسه ده وی دا مدرسه نه ده زوم بایزید بوستامی په دې غیگ کې تیار شوی دی وی دا مدرسه نه ده زوم امام بخاری په دې غیگ کې پیدا شوی دی مور دا ته وایي دا مدرسه ده مور وی دا غیگ ده زما دا جګړه ختمه نه شوه زوم دا غیگ نه ده دا مدرسه ده ته چې بچی له پی ورکوي ته به اودس کوي ته به سر پټی او ته به بچی له پی ورکوي ښه بیا ما له راولېږه وایي د ده نه امام اعظم ابو حنیفه جوړ که ته بیا ګوره که نه ښه یو معلم راغی کور مور ته وایي مور چې تقریر وکړمه که نه ختم یې کم جویندوان کلیمه وایي بس په مخه خلق مسلمانېږي وی بچیا دا زما کمال دی ښه وی دا ستا کمال دی وی آو وی څنګه وی بچیا یو چې ته رکوټې وي دا خو اوس ته عالم شوي ته ډېر رکوټې وي ته به زما غیږ کې پروت وي نو چې کله به تا پی خوړل که نه د پویو ضرورت پر راغی نو ما به ډومبې اودس وکړو ما په ټول ژوند کې بې اودسه تا له پی نه دي درکړي ښه یو مې دا پال کړی دی یو چې وي ته اوس تقریر له وځي که نه د کوره وځي وی مورې تقریر له ځمه نو زه کور په مصله ودرېږم 2 رکعته مونځ وکړم رب ته لاسم ربه بچی مې وتلی دی ربه د بچي په ژبه کې مې اثر پیدا کړي دا ته تقریر کې او زه کور په مانځه ولاړه یم ښه بچیه دا زما برکت دی داسې میندې وي ښه نو بچي نه به بایزید بستامي نه جوړېده د بچي نه به قطب الدین بختیار کاکی نه جوړېده دا هم زنان نه دي خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها په 10مه روژه وفات شوې ده ښه نن 12مه ده پرون نابله ورځ 10مه روژه دا د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها د وفات ورځ وه دا هم زنانه وه که نه نبی علیہ السلام د غار حرا نه یو څو ورځې رانغی نو بیبي خدیجې وی زه چې تپوس یې وکړم نبی علیہ السلام رانغی زه چې تپوس یې وکړم بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها روانه شوه د نبی علیہ السلام تپوس لذي چې ورسېدله غار حرا ته نبی علیہ السلام ورته بیبي خدیجې راغلې وی او وی ولې وی تا تپوس مې کو تاسو رانغلی 2-3 ورځې ما تپوس کو وی بیبي خدیجې ستا دراتلو نه لږ مخکې جبریل امین راغی ما ته وی بیبي خدیجه را روانه ده او زه رب العالمین راولېږلم چې بیبي خدیجه راشي نو ته به ورته ووایي چې بیبي خدیجې رب العالمین په تا باندې سلام وایي ښه او جبریل امین راته ورسره ده ووایي چې د الله حبیبه ته به ورته زما د طرف نه سلام وایي ښه ما د الله سلام راوړو او ته به زما سلام بیبي خدیجې ته ووایي چې کله بیبي خدیجه راښکاره شي ښه دا هم زنانه وه ښه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول اولاد د دې نه شوي سیوا د ابراهیم بچي نه ښه د ابراهیم بچي نه علاوه نور ټول اولاد دا لوڼه چې وي دا د دې د خېټې مبارکې نه پیدا شوي دا د دې الوادو